التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين اتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي الدفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا
قالوا لولا اشتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورۃ الاعراف درې مسئلے اہمی بیانې په دې سورت کې. یو مسئلہ تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هر یو مبلغ تا. دویم مسئلہ اتباع ما انزلو کئی اللہ چی سرا لے گلی دی سا حکم کڑے نوغا امانی. او درم مسئلہ بیان دا توحید او رد شرک ودوه مخلصین له الدین. یو اللہ را مدد کئی او یو اللہ تغاڑ کی دی. پدې دریو مسلو د وضاحت لپاره واقعات ذکر کول په طریقې د روح نشر غیر مرتب. اوله مسله پاغي واقعات د ټول نرستو. دویمه مسله پاغي باندې واقعات د ټول مخکې وا. او درېمه مسله پاغي باندې واقعات په میانس کې ذکر کول. اوله واقعا د حضرت آدم علیہ السلام او د شیطان چوغورا شیطان او د الله حکم نمنه نو ذلیل او رسوا شو. نو اتباع د ما انزلو کوي د الله حکم ومني. الله چې سره لېږلي دي د هغې نه روګرداني مه کوئ. بیان د توحید کئی او رد شرک کئی. پاغی باندې واقعات نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. چاوی ویلیو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. قوم د یو اللہ عبادتو کئی بغیر دا اللہ نبل لائق د عبادت نشتے، حاجت روا نشتا. اولا مسئلہ چه تسلی وا نو پاغی باندې واقعا د ټول نرستو ذکر کولا د موسیٰ علیہ السلام. چه وګوره موسیٰ علیہ السلام قدم په قدم باندې مصیبتونه او تکلیفونه داغه د مرګرو او هغه زړه نه تنګ کړي. نو تاسو به زړه نه تنګ وي. اول د فرعون نه مصیبتونه او تکلیفونه وو، بیا د قوم نه مصیبتونه او تکلیفونه، بیا د سامرین مصیبتونه او تکلیفونه، د ساحرینو سره مناظره او مقابله. او ساحرینو ته وګوره چې هغه ایمان راوړ نو هغه ته د فرعون د طرف نه مصیبت او تکلیف. نو مصیبتونه او تکلیفونه دې سره به ژوند تېرېږي او زړه به نه تنګي او ستا به دغه کاري. اوس اثبات د رسالت کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تم د الله رسول. موسیٰ علیہ السلام یو قوم تراغلے و نو دورا تکلیفونا او دورا مصیبتونا تیر کریو. تو ټولو قومونو تا ټولو خلقو تا پیغمبری نو تا تا بسورا تکلیفونا او سورا مصیبتونای او تبا پاغی باند کلکی او تبا زان کلک ساتی. قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا.
وایا او خلقو زه استاد ما د الله تاسو ټولو ته الله د طرف نه را لېږلې شوی ما الذي له ملك السماوات والارض الله دا الله د طرف نه چغله د اختیار د اسمانو د زمکو لا اله الا هو نشتے حاجت سر کون کے بغیر دے اللہ نا جوندی کول امڑا کول کئیو فآمنوا باللہ ورسولہ نوام خلقو تا اعلان کئی او خلقو فآمنوا باللہ ورسولہ نو ایمان رڑی پا اللہ پیغمبر دا اللہ باندے النبی چه خبرون کے الامی پاک باز دے الامی ما پرون تفسیر کرے ہو منصوب بسوی سنگ چه دا مور پاک پیدا دے دغس پاک دے الامی پاک باز اللذی یومن باللہ آغا پیغمبر چگا ایمان راڑی پا اللہ باندے او پا حکمون دا اللہ او تابداریو کئی دے خام خاشتات با اللہ رمومائیو ومن قوم موسیٰ امت یادون بلاق او چہر کلا اس بات رسالت میانس کی ہوکا نبیاں ہوتا بنی اسرائیل تذکرہ شروع کرا ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق دا قوم موسیٰ علیہ السلام نے یو ڈلوا چھ بیان کو پا حق باندے و بیہی یادلون او پا دے باندے خلق برابرول دا حق بیان بے کو او خلق بے برابرول اغیت بے سملار خیلا وَقَطَّعْنَا مُثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا تقسیم کړیو منگا دائیو پا دولسو ڈلو ٹولگو کے اسباطا اماما منصوب دے بنا پر بدلیت اسنا شرطنا تمیز نسائی کی گی وَقَطَّعْنَا مُثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا تقسیم کړیو منگا دائیلرا پا دولسو ٹبرو ٹولگو کے امامن بیا صفات شو واوحینا الہ موسیٰ وحیوکڑا منگا موسیٰ علیہ السلام تا کلچ تلدو بویوت اوکر دپارا دخپل قوم وی منگا وہا پام صف بلی باندی کٹا فن بجسد من حسنتا شرط عینن روان شد دین دولس چینی گورا دلتا وی فن بجسد او سورہ بقرہ کی تیر شویو فن فجرت من حسنتا شرط عینن انتوی فن فجرت او دلتا وی فن بجسد او ما وجہ انتویلی و یاد دلتا بقرہ کی نعمتون ذکر کول نو نعمت علاو چوال روانه شوا دل تفصیلی حالت ذکر کئی نو تفصیلی داو چه اول ساس کے روان شو او بیا چینا شوا قد علما کلو ناسم مشربهم تاکیق سرا پوشوا حریو ڈالا پساید اسکلو دو بو باندے او دا دولس چینی روانی شوی زکا دولس ٹبروی دولس قومونو او سورکا منگ بدای باندے واریاز را لگئی منگ بدای باندے ترنجبینا نوڑزان او ویلیو منگا دیتا کلو من طیبات ما رزقناکم خورید پاکو حانا چی منگا تاسو لرزق در کردے دیزیاتے نو کڑے پا منگ باندے لیکن دی پا زانینو ظالمان زان باندی ظلم کڑے چاچے دخلائی پا نعمت نا شکری اکڑا زان سرائی ظلمو کو
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دا شپږم مرحله ده د ابتلا چې وګوره قوم د موسی علیه السلام په هغوی هم ابتلاګانې راغلې وې. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ کله چې ویل شو دوی ته اوسېږئ په دې کلي کې خورئ د دې نه څرنګه چې ستاسو خوښه شي. وَقُولُوا حِطَّةٌ او وایه کلمه چا سبب د معاف کېدو د ګناهونو یې. حِطَّةٌ یعنی قولوا کلمتان تحطو بها الذنوب کلمه وایي چې پای ګناه معاف کیږي. او مخکې بقره کې ما تفصیل کړی و چې هغه لا اله الا الله وایي استغفر الله وادخلوا الباب سجدا او دنه شي دروازې جمعه ته په تابعدارای نو بخنه باو کو تاسو ته تاسو تاسو او زرد چې زیات وګمږه بخنه نه کانو لا اجر بوله نورم زیات کو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غیر الذي قيل لهم. سورہ بقرہ کې ما تفسیر کړو یا بدل په معنا د قالا یا په معنا د اخذا یو مفعول غواړي او چې بدل په خپل معنا شي بیا دوه مفعول غواړي. نو یو مفعول قولن ذکر دی او بل مفعول محذوف دی. نو هغه ته محذوف راو باسي نو معنا دا فبدل الذين ظلموا یا کسانو چې ظلم کړو د داینا یو وینا هسې وینا چې بېداغې نه وه چې دی ته ویلې شوې وه. او دویمه معنا واغستا کسانو چې ظلم کړو د داینا یو وینا هسې وینا چې غیر د هغې نه وه چې دی ته ویلې شوې وه. او درېیمه معنا بدل کا کسانو چې ظلم کړو د داینا وینا دا الله په بلې وینا باندې چې غیر و د هغې نه چې دی ته ویلې شوې وه. او مطلب د ټولو معناګانو یو دی چې الله ورته څه ویلي وو هغې پرېښودل. او حنطة فی شعیرة موږ له غنم وربشې ګډوډ. نو غنم وربشې غوښتل د خدای نه ناروا خو نه دي خو په دې ځای کې ناروا او ځکه دې وخت کې حکم یو شوی و دی بدلو. فارسلنا علیهم رجزا من السماء نو راولېږه موږ په دوی باندې عذاب د بره نه په سبب د هغې چې دوی ظالمان. واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اوس وګوره امت موسیٰ علیہ السلام کے امتحانات د ښکار د میانو نه منې کړیو. نو څوک راو لګېدل نو هغوی د میانو ښکار شروع کړ. څوک راو لګېدل هغوی منې کول چې مه کوئ رد منکرې کو. او څوک راو لګېدل نو هغوی ځان درېمګړی کو. یاره منګه څه کار دی خپل قبر کې به سملي خپل کې به سملو. او په دې ځان په دې مصیبت کې نشو اچولی درېمګړي پاتې شو. چا چې هغه ښکار کو میانې نیول نو هغوی الله تباه کړه او د هغوی تباهي ذکر کړې ده. چا چې منې کول نو هغوی الله خلاص کړه او د هغوی خلاصونه ذکر کړی دی. څوک چې غلی پاتې شوي وو درېمګړي پاتې شوي وو غلی پاتې شو د هغې نه قرآن هم غلی پاتې شو. معلومیږي دا چې هغوی هم تباه شوي دي ځکه چې الفاعل والساکت سویان. یو سړی جرم کوي او بل پې غلی دی او غږ ورته نه کوي ځان یې ناغرضه کړی دی دی او هغه په جرم کې یو شانتي دي. واسألهم عن القرية التي تپوسو کړه د دوی نه عن القرية د حالت دا کلی هغه چا چې و په غاړه د دریاب کله چې زیاتې کو پر د خالی کې کله چې راتلل به دی ته میان دی د خالي په ورځ ښکاره
شرعان شین ری عین کے معنی د وضاحت اخکاروالی شریعت تم شریعت زکوئی چې دا اخکار دے واضح دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام میں تردکم علی ملت بیضاء لیلوها کنہارها تاسو ما یو صاف دین باندې پری خودی ایو دا غیش پا پشاند رازی باندې دا واضح دین دے و صفا دین دے پائی کی پٹ پنانشتے نو شریعت تم شریعت دکوئی چاہ واضح دے شرعان خیارا و یوم لا اسبیتونا او پا آغا چه د خالی رد بنوا نبرات للیتا میان خبرام دارنگ یوا امتحان کو مونگ بدئی بما کانو یا سکون پاس چه دیو ماتون کی حکمون دا اللہ لا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اُسِيَوْ ڈالا کلا چوی یو ڈلی دا دینا سلا پنور کوئی آغا قوم تا چه اللہ علا کون کے دی لر دنیا کے یا سزاور کون کے دی لرا سزا سخت آخرت کے ستاسو ایسا کار دے پریدا مڑا زان لبا کئی چه سکئی کہ اللہ والا دنیا کی سزا ورکئی او کہ آخرت تے پریدی آخرت کی سزا ورکئی قالو نوی ورطا دی منکو انکو دا غبنا ڈالا چکمی منی کول اغی ورطوی معذرتن الى ربکم دا پارا دا حضر پیش کولو رب ستاسو تا ولعلهم یتقون و خامخا چه دا امزان بچکی دا گنانا اغا چا چه رد منکر کو چا منی کول ناغی ورطوی یو خو اللہ توزر پیش کهو چه منگ رد منکر کرده منگا رد منکر پریخو دے نده نو زمان وزر باهم اللہ تا برابر شی ادوین دا چه دی باهم منی کو نو شاید چه دی که سوک منی شی دا دی عمل ناو دا نکی منا کول کهو دیو اجنا منا آخا مخابا کے تبرد منکر کے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او خامغا چه دی امنی شید گنانا زان بچ کی دی گنانا نو کلا چه دی پری خدا چه پنول کے شو دی دی پاگی خلاص کلمنگا کسانین ہونانی سوء چه منی کولا دی بدائنا رد منکر کو نغیم خلاص کر وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُونِ وَالْمَنْگَا کسان چغی ظلم کردے بی عذاب بئیسن پازاب سخت بما کانو یفسکون پس سبب دائی چھ دیو ماتا ان کی حکمون دا اللہ لا بیا پی اللہ داگی نسخ عذاب راوستا او شادوگان و خنزیران تینا جوڑ کر فلما اتو اما نهو انو کلا چه دی تیر شو دا غسنا چه دی منکڑی شو دا غینا واختل دا غینا تیر شو دا غینا چه اللہ منکڑیو او دی غکول او باغی باندی رئیسار نو قلنا لهم نوی منگ دیتا شیشا دوگان بد قردتن خاسئین خاسئین دا خسان اخسو فیہا ولا تکلیمون رسو سورہ مومنون یوسل نهم آیات کی براشی کور شیس بو اگر ناکارا اگر شادوگان اگم تینا جوڑ کرل او دا شادوگانو لے بیزوگان تیو لے جوڑ کر شادوگان بندر دا زکا اصول سنت کے حضرت شیخ لکلی دی چھے دیخ کارا تابداری کولا او پا حقیقت کے خلاف کو نو اللہ تے دا سے زناور جوڑ کر چخکارا شکل دے بندہ پشان دے حقیقت کے زناور دے قلنا لهم کونو قردتن خاسئین وی منگا دیتا شیشاتو گان بد او کلا چه اعلانو گستا رب تأذن ربکا
اعلانو کستا رب چه خامخا لیگم با پا دیوانی تروت القیامت آغا سوکر چه رسی بدائی تا بد عذابونا سوء العذاب بد سزاگانی بد تکلیفونا ان ربکا لسریع العقاب یقینا ربستا لسریع العقاب خامخا سخ عذاب والا دے وَإِنَّهُ لَغَفُرُ الرَّحِيمَ او دا اللہ دے بخون کے مہربان سورہ انعام عمرہ آیاتنا اغی ختم کرل یو سلوش بیت آیاتنا سورہ انعام عمرہ نو چاگی عمرہ آیاتنا ذکر کرل نو داغی اخیری آیات راڑا اللہ میں بداخل کو تفریح پہ اکڑا ال دیویلو سورہ انعام کی اخیر کے ان ربکا سریع العقاب ندلتوئی ان ربکا لسریع العقاب لامی پی داخل کا اشارہ دا تفریط پا ما سبقا چه اغا مخ کے اقبات ستو انعام کے نپاگی واقعات ذکر کر اگورا قوم دا حضرت نوح علیہ السلام تا قوم دا حضرت صالح تا قوم دا حضرت حود علیہ السلام قوم دا حضرت لوط علیہ السلام قوم دا حضرت شعیب علیہ السلام او قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قومون انت عقبات ستو دلتے واقعات ستا ذکر کرل یو واقعات نوح علیہ السلام یو واقعات نوح علیہ السلام دیم واقعات حود علیہ السلام او درم واقعات صالح علیہ السلام سلورم واقعات لوط علیہ السلام پینزم واقعات شعیب علیہ السلام اوم واقعات شپگم واقعات دا موسیٰ علیہ السلام دا شپگ واقعات پہ تفریح کرل نو آغا آیاتون دا سورہ انعامی چھ برابر کرل نو امداغی نباد اما آیات راڑا اللہ میں پہ داخل کر ان ربکا لسریع العقاب یقیناً رب ستاد زر عذاب والا قومی نوح تاو گورا سنگے چاگا حلاکڑ قومی ہود تاو گورا سنگے چاگا حلاکڑ قومی صالح تاو گورا سنگے چاگا حلاکڑ قومی لوط تاو گورا سنگے چاگا حلاکڑ قومی شعیب تاو گورا سنگے چاگا حلاکڑ فرعونیانو تاو گورا سنگے چاگا حلاکڑ ان ربکا لسریع العقاب وانه لغفور رحیم او دا اللہ دے بخون کے مہربان سنگے چارت نوح باندے مہربانی اکڑا سنگے چارت حود باندے مہربانی اکڑا سنگے چارت صالح علیہ السلام باندے مہربانی اکڑا سنگے چارت لوط علیہ السلام باندے مہربانی اکڑا سنگے شعیب علیہ السلام باندے مہربانی اکڑا او سنگے موسیٰ علیہ السلام باندے مہربانی اکڑا وَإِنَّهُ لَغَفُرُ الرَّحِيمَ او دا اللہ دے بخون کے مہربان وَغَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا تقسیم کڑی امنگا دیل رب ازمکا کی ٹولگی بادے دینو نیکان او بادے دینو سیواد دینا سبک نیکانو خطر لکا عبداللہ ابن سلام وغیرہ او سا اغا ناکارا و بدامانا اولاد انبیاءو حسن نیکان شو او سا بدامانا شو نو صاحب حقان و صاحب زادگان غیبون دا کسیه وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ
امتحان کڑے منگا پدائی پخوشالو تکلیفونو لعلهم یرجعون خامخا چی دی راو کردی دی بد عملنا امتحانون پی منگا راوستلو او دا دا اللہ قانون دے امتحان راولی ہمیشہ دا پارا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ امتحان کڑے منگا پدائی پخوشالو تکلیفونو خامخا چی دی راو کردی اللہ تا فخلف من بعدهم خلف نو پاتشو رستو دویننا آل خلفا چه فتحی در لام سرشی مانا پاتکی دل او چه سکون در لام سرشی خلف مانا نا احلا نو مانا دا فخلف من بعدهم خلفون پاتشو رستو دویننا احلا نا احلتنا پادی شو اغی وفات شو او اغنا احلا اولادتنا پادی شو فخلفا من بعدهم خلفون نو پادی شو رستو دویننا احل دغا سے پدی دور کے اغا حق پرس اغا وفات شی او داغنا اولاد کے نا احلا پادی شی د نا اهله کار بیاسی د پلار اډو کی خرصول د پلار اغا میشن خرصول د پلار اغا تحریک او د اغا خدمت اغا خرصول اغا خدمت او تحریک او اغا میشن مخ کے نبی آئی خپل سا کردار نی خپل سا مڑان نی چه اغا دا پلار اغا تحریک دا پلار اغا میشن دا پلار اغا کار اغا مخ کی بوتلی چردا دا آئی دا پار ایسا کار کڑی نا دا پلار اغا میشن او دا پلار اغا تحریک بیا خرسی نو بیاوی زد فلانی زیما زد فلانی اولاد ما زد فلانی پسماندگانو کے ما زد پلانی جان نشینی ما نبیا صرف جان نشینی صاحب زادی صابحہ کی ابا زد ما پلاولوی سڑے ہو زما پلاولوی سڑے ہو بتاگی تا بیاناس دی او دا پلارغا میشن او دا پلارغا تاریخ پاگی باندے بیا سودا کئی او کار پی کئی دنیا لے بیاغا گردو یا خضون عرض هذا الادنا د پلار اغا میشن او د پلار اغا تاریخ د پلار اغا کار او د پلار اغا جماعت آگیا خرسی بدغی تناستی طبقات المفسرین کے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکزو دا عبداللہ میں مبارک اغا اشعار ذکر کری چاگل لکلیو ابن علیتا تہذیب التہذیب کے ابن حجر مغا شائع کری دی حافظ ابن حجر چاگو ورطا لکلیو یا جائل العلم لہو بادیا تستاد بیا محل المساکین و علمنا دے باز جوڑ کر او بدے باندے مسکنان مالونا ٹولے احتلتا لی دنیا والی زینتہا بحیلت تذہب بالدین دنیا تا دائی زینت تا دی چل جوڑ کر او دین دی پہ قربان کر این روایاتو کفیما مزا عن ابن عون و ابن سیرین ستاغ روایت سشو چه ابن عون ابن سیرین بری نقل کول چه دین ذریعہ دنیا مگردوئی ہو اینا روایاتو کفیما مضا عن ابن عون و ابن سیرین اینا روایاتو کفی سردیا فی ترک ابواب صلاتین اگر روایت سشو جتاو بیانول اگر دا بادشاہانو پا دروازوں کی پری خودل فسرد بیا مجنونن بعدما کنت دوان للمجانین فسرت بیا مجنونن بعدما کنت دوان للمجانین تو خود لیوانو دوائیے
نو ته په خپله لیونی وګرځېدې. داسې څه وکړله. ان قلتا اکرهتو فذا باطل ظل حمار العلم فی التین. او که ته وایې ما باندې زور شوی دی، په زور یې وزیر کړی ما. ان قلتا اکرهتو فذا باطل ظل حمار العلم فی التین. که ته وایې په زور یې بادشاه کړی، نو د علم خر وي او خټه کې ونښتې. داسې څه وکړه. خو خو علماو سره د دې نه چې دا خط ورته میلاو شو، نو مورخین ذکر کوي بقا و استعفا. په جړا شه استعفا یې ورکړه. وی والله لقد نصحني اخي، قسم په خدای ما ته زما ورور ډېر ښه نصیحت کړی چې ما ته ویل چې دین ذریعه د دنیا مه ګرځوه. نن سبا دا صاحب زاده دی، دا صاحب حق دی، دا جانشین دی، او هغه به دا اولاد فلان دی او دا اولاد فلان دی، او ورسه چې دی د فلانی زیه دی، د فلانی اولاد دی. نو هغه دا نه وایي چې دی کوي څه، ده وکړل څه، د خدمت څه وکړه، د جماعت یې څومره خدمت وکړه، د دین یې څومره خدمت وکړه، څومره هغه تحریک مخکې بوته دې ته نه ګوري. او دا په دغه تباهۍ کې یوازې سابقان نه، په دغه تباهۍ کې ورسره مولیان او مجرمان دي. په دغه تباهۍ کې د جماعت ملګري مور سره مجرمانی. ولې د یار څه چې دنو زمونږه د استاد زی او زمونږه د پیر زی دی، او یار څه چې دینو زمونږه صاحب حق دی. د دغه د لاس هغه نورم روان شي، دا ورته چاو نه وي چې ته خو د هغه په ځای ناست دی، خو تا د هغه مشن تباه و برباد که. تو خو د هغه په ځای ناست دی، نو تا د هغه مشن څومره مخکې بوته. ته د هغه په ځای ناست دی، نو تا څومره کار وکړو. پنجاب کې مونږه جانشین امیر کړی و، جانشین ټک کار نه کو. او چې کوم ځای کې به جماعت خرصولو، نو هغه ځای کې به دی حاضر جناب و، او هیڅ کار یې نه کو. نه شورا وه، نه تنظیم و، نه د تنظیم تپوسو. نو 100 کاله ورته ما انتظار وکړو. نن به ښه شي، سبا به ښه شي. کله به ورله غوږ تاوو، کله به ورله پوزه تاووله، چې کله کرنټ یې واغسته، کرنټ یې نه اغسته. نو چې نه کېده، نو موږ ویې ځان نه دي کوي، خو په ارام دی ناست دي. نو په ارام هم بیا نه کېناست، روانې کو. نو چې جماعت به مخکې ته، نو صحابیکانو به جماعت په شا راوسته. چې موږ به جماعت له لږه ترقي ورکول، هغوی به په شا بوته. نو جماعت له ما جنډه جوړه کړه، ځکه د هغې نه مخکې د جماعت 3 جنډې وې. د نوجوانانو توحید و سنت ځان لوه، د افغانستان دپاره ځان لوه، د علماو د پاکستان ځان لوه. نو ما یو جنډه جوړه کړه، توره جنډه وه، مینځ کې سپینه غونډه، اسانه جنډه وه. 10 کاله ما به کوشش کو چې دا جنډه عامه شي، هغوی نه منله. دغه 2-3 کسه هغوی نه منله، او جماعت د یو کېدو هیڅ غم ورسره نه و. نو آخري کې ما را جمع کړل چې یاره تاسو خو زما نه منئ، ځکه جرم دا دی چې ما جوړه کړې ده. نو زه خو امیر مقرر کړی یم، خو د امیر اطاعت خو درته چا نه دی ښیلی. خو زه چې زما نه منئ، یعنې سنت طریقه خو دا وه چې جنډه به امیر ورکوي. خو نه سنت پیژنئ او نه امیر پیژنئ او نه د جماعت غم در سره شته، صرف انانیت اغستی ای. نو زه دا جنډه نه صحیح تاسو جوړه کوي، زه به یې ومنم. دې کې به رنګونه بدل کو.
مازه وکړي چې څه کوي. نو درې رنګې پکې نور واچول، سر کې به سپینه یا بیا به داسې ودي بیا به داسې بیا به داسې. مازه ټیک شوه سړیه، ستاسو مې ومنله. نو هغه جنډه یې جوړه کړه چې هغه جوړول ګران دي. خو زه وایم زه جوړه ده نو یي دی ګین د هغې جوړول چې وړوکې مور ته وایي ماله جنډه جوړه کا او هغې جوړولی نه شي نو به ډېره ګرانه جنډه شي. ما زه خیر دی چاپ کوو بیا خو سبا کوو د دی دا منل غواړي. نو هغه وکړل. نوجوانان توحید و سنت ما جوړ کړ دې لپاره چې دې کې به زه ځوانان ټریننګ کړم او دا به بیا مخکې راولم نو بیا به مخکې کار کوي. او ما دې ته به زه 15 کاله صبر کوم که ژوندی ما انشاءالله دی به کار کوي. نو چې هغه وخت جوړ شه نوجوانان توحید سنت میں جوړ کا او پاغی میں کار کو اړمو هغه سره مهنتونه هغه سره منډې. نو چې اخیری وخت راغی او زه پوه شم چې اوس به کار کوي نو هغه ما را مخکې کړل او ما د غټ جماعت سره یو ځای کوله خو ما صبر کوم. پنجاب کې اختلافاتو نو ما هغه راوغوښتله بندیالویو جانشینو د احمد شعیبو او د گجرات شاه صاحب ته مې وویې هغه ویل زه ته تللی نه شم چې تاسو فیصله وکړه ما ته منظوره. ما د هغې نه تپوس وکړه ما دا پنجاب کې ولې تاسو نه یو کېږئ؟ وی نوجوانان توحید سنت ختم کړه موږ به یو شو. بندیالوي راته وی نو ما ورته زه ټیک ده موږ ختم کړ. موږ په KPK کې او په نورو صوبو کې هغه نوجوانان غټ جماعت ته راوستل او قاسم زما مقصد و چې دی به کار کوي. شمس الله دې صوبې ناظم اعلی که ځکه هغه د نوجوانانو امیر و بیا ناظم اعلی هغه مې راوسته نور مې رامخکې او فیاض و دا کسان او دلته جماعت خط رکای باندې روان شو چې سره زه تېرې شو هغه ویې نه موږ هغه نوجوانانو توحید سنت به سپینګیري پکې نوجوانانو کې شو او غټ جماعت چې کوم اشاعت توحید سنتو هغه په ځای باندې پاتې شو. هغې لا جانشین امیر شو جانشین خپله د سنو نو هغه به کار څه کړی وی ما خپله په څه نه پوهېده د بلې منله نو جماعت په پنجاب کې ختم شو. اخري صرف نوجوانانو او جماعت اشاعت توحید سنت هغه ختم کو نو ما ورته صبر کو چې ونه شوه ما یې ځان نه دی کوي زه به کومه خو چې کار کولی نو هغه نه کېده. ستړی یې کړمه نو چې کله ما د جماعت د منظم کولو لپاره یو بله لاره هغې ته کار وې او په هغې مې کار شروع کړ. نو چې کله وحدت المدارس الاسلامیہ ما جوړ کړم زه د مدرسو یو الحاق بی یو وحدت بی او پاگی میں کار شروع کر نو پاگی کی خرم شو خپلے ام نکول او زیم نپری خودم کارتا نو آگا غلی پاتی کے دل خو پریدا من سر یو غای کے دل خو پریدا چداغی پا مقابلہ کی اڑم شو نو کلا سیاسی مولانا منڈاو دا دید پارا چه مخالفتو کی کلا کار نکول نو آخیری کې بیان ورک چې پنجاب والا وحدت سره الحاق نه کوي او دی پاک خوشاله ما نه کوي اوس بدر تخیم چې کوي که نه کوي نو بڑی میں وطاو والی او دی دائنا تر کراچای پوری د پنجاب یو دورہ میں اکڑا او الحمدللہ ثم الحمدللہ پنجاب دا سے منظم شو او دا سے خلق پاکی پیدا شو دا کار خلقو چگه شاعتا کریو او غر آمد کی شو دا رحیم یار خان نا مولانا ولی اللہ دا
عبدالغنی جاجروی صاحب بچے چې ډېر قابل چې د مدینی یونیورسټۍ نصاب جوړیږي نو هغه پکې روکون دی هغه چا پېژندوم نه هغه هم را مخکې کو د قاضي عصمت الله کله دیدار سنگھ رحمه الله د هغه زیه دی چې هغه بلا کتابونو مصنف دی نو هغه را مخکې شو چا نه پېژند هغه رستو کړی و دغسې د منډي باو دین نه او د نورو ځایونو نه ملګري راتېر شو او کار شروع شو یو طرف ته جماعت منظم شو د لاهور مولانا فرید احمد حقانی چې هغه شیخ د تفسیر مو او شیخ د حدیث مو نو هغه هم را مخکې کړل او هغه داسې را مخکې شو دغسې د وزیر آباد نه او د نورو ځایونو نه را مخکې شو او هغه مې منظم کول شروع کړ او شوراګانې او منډې او تړې او خپلې خرچې مې کولې د جماعت فنډ خو ما څخه نه و خو خپلې خرچې مې کولې او منډې مې ووالې نو هغه مې را غونډ کړ را جمع مې کړ او داسې خوشحاله دي چې زه ورته وایم شورا یا ورته وایم پنجپیره نو په شپه را منډه وي او ځان را رسوي او جماعت الحمدلله داسې منظم چې نن په خپلو درجو کې چې اول نمبر راځي نو چې یو د کې پی کې نه نو بل د پنجاب نه او بل د سند نه یو بل ځای نه او جماعت مې راغونډ کړ او راجم کړ الحمدلله دا د خدای احسان و په ما خو کارو مو ته ویلو او لا نور به منظم شي انشاءالله خو اخیری زیده تا تیار گم چه بڑی مٹی و تاو میں وی گندر تخیمه چه جماعت منظم کی گی او کنا او دا جماعت تسوائے پنجاب الحاق نکی زبردر تاو خیمه چه پنجاب سنگا دی ناغا آیا مولا مڑی لامبو چه مڑی لامبو پرده لگی دلی و پرده ناخوا زنانا ناستی وی د مړې لامبو د مستو ډېره مولا چې داسې اوبه یې پې اچولې لاسې پې وراسې لږ د بډې نه اپله لاړه نو ځان سره وایي د ظالم بچیه دا څه شی دی نو دا پردې نه اخوا ښځه یې ناسته وه هغې واورېدل نو هغې استاد دا به تا په ژوندوني نه و لیدلې دا به لاورېږه ته مې په ژوندوني ووینې وایه صحابیا کا جان نشینه نه دی خپلا کار کو نه دی بل پرې هو دا لاورېږه ډومبې کار دی چې مونږ نه کار خپلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة یاخذون عرض هذا الادنى کار سو کدا غي کار خو تاسو ته وکړه تاسو را کار وکړه تاسو کړی تاسو په خپل مدرسه خپل ځایونو کې سورہ کار کړی هغه خایو په خپل ځایونو کې اوس کو فخلف من بعدهم خلف دا اپدې دغه چې کم یو د کار شنو دا مونږه د جماعت نه وباسه پنجاب کې مولانا زراعت کار کوي نو دې مونږ د جماعت نه وباسه مولانا عصمت الله کار کوي نو دې مونږ د جماعت نه وباسه تاسو وګړل هغه خو مرګري پیدا کوي او کار کوي نو تاسو کې ته صرف جان نشینیا په ځای ناسیا او چې څوک کار کوي هغه ما ته بعد د جماعت نه خلک وباسه زما ژوندې مې ته به وباسه دا ما زما د جماعت ارکان دی او دا د دې جماعت دی او تاسو کې چې ته وباسي او ما په دې جماعت کې داخل کړی حضرت وباسا او مې خیال وتا چې نن دا غي درسونه د ټولو نه غټي په پنجاب کې د بل جا درس نشته او دا غيشته تبا جماعت نو باسه دا د خدای فضل دی ازمای وړو کې نو سید کار کله سکار کوي نو چې منی کوي نو بیا ورځي
زه کور واګي دې ما ته تلې مې کوئی مجلس تاړم شه بیا پرې دی چې کوي فخلف من بعدهم خلفون پاتې شو وروسته دین نه اهل ورثوا الکتاب چې میراث سره واغسته کتاب یاخذون عرض هذا الادنى ګرځنی وی دی لرا سامان د دې ژوند دنیا بس صرف صاحبیا کې مو جان نشینی ما صاحب زاده ما سک زاده ما یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا او وای دی زلده چې بخنه وکړي شي منګا تا او ګراشي دی د سامان پشان د دې باندې نو اخلي ویلا ورکه نور راځي جو دې مړیږي نه الله نیو خد علیم میثاق الکتاب ان راوسته شوی په دای باندې وعده په کتاب کې چې نو وای په الله باندې مگر مناسب ده الله او نو سره یا چې په دې کې او کور دا آخرت غره دې د پاره کسانو چې ځان ساتي د منایونه افلا تاکلون او مومن ګل پرېږه دا کنه اوس ټیک دی افلا تاکلون وتاسو کې عقل نشتا والذین یمسکون بالکتاب کسان چې ایمان ګولې لګي په کتاب واقاموا الصلاة پابندی کوي د موږ ان لا نضيع اجر المصلحين منګه نه بربادو اجر د نیکانو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ او کلا چې ولړو منګه غر او د پاسه د دیم ک کان نو ذلتون گویا کې دا صاحبان ذلتون د پاسه لګولیا سي صاحبان وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ او دای ګمانو که چې دارا پرې وتون کې ده په دای خذوا ما آتیناکم بقوه نو وی منګه دایتا امرو کوي باز درک منګه تاسو له مضبوطیا او یاد کیا چې دې دې کې خامخا تاسو یې رګی د الله نه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ کله چې واسطه ستاره د بنی آدمونو د شاګانو دینا اولاد دیو او گواهی کړه دای په ځانونو اتوي اني مزستا سرب قالو بلانو دای بشک د زمونږه راګي د آدم علی السلام عالم ارواح کې د هغه بچي د سرو میګانو په شکل پیدا کړل او واده ته نواغستا ان تقولوا يوم القيامه یعنی فعلنا ذلك ان تقولوا منگا دا کارو کو دید پارا چونو آئی پرد خیامت انا کنان حدا غافلین چه منگا دو دین نا خبرا سبا داو نو آئی چه منگ نا خبرو او منگ تا پتا نو او تقولو انما اشرکا باونا یا داو نو آئی چه بیشکا شرک کرو دمونگا مشرانو پخوا او منگا اولادو پس دینا آیا حالاکی منگا پاچ کرد باطل پرستو وکذالکا نفصل الآیات سنگ چه منگا مخی دلائل واضح بیان کریو دارنگی وکذالکا نفصل الآیات دارنگی بیا بیا بیانو منگا دلائل وحدانیت او خاما چه دی راو گردی اللہ تا یا راو گردی بدا مننا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا تاسو مسئلہ امنی دا اللہ حکم امنی او کد اللہ دا حکم نمرو گرداری اکڑا نو سنگا چاہا دا موسیٰ علیہ السلام آغا تابدارو کی روگردانی کڑے وان دا آغا انجام گورا آغا انجام بستاسو شی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا
ولولا په دوی باندې خبردار وسړي چې ورګړي ومنګا اغلر آیاتنا فهم د آیاتونو زمنګا دا چې اغلې ورګړو پیغمبر نو فهم د آیاتونو پویا د آیاتونو ورګړي ودانه چې هغه توه شوی و ودوالین نبا الذی آتیناه آیاتنا ولولا په دوی باندې خبردار سړي چې ورګړې موږ غلرا فهم د آیاتونو زمونږه فن صلح منها نو داغینا فاتباهو شیطانون اولگید د بس شیطان اتبا او طبیعہ کے فرق دے طبیعہ کی فاعل په حقیقت کې مفعولی لگا طبیعہ زیدن عمرن مانا دا زید دا عمر پسی روان دے زید دا عمر تابع دے او ادباع کی فائل پا حقیقت کی فائلی نو دیو اجمون مانا گو اولا گید دائی پس شیطان فادواو شیطانون اولا گید دا پس شیطان فکانا من الغاوین نشد سرکشنا داد موسیٰ علیہ السلام تابدار و پیروکارو کیو خو بیا اغنا فرمانی اکڑا او دا اغد تابدارائی نواؤختا بلعمی باغورا یا بل اریو چیو ویو پاگل غنیو دا اغد تابدارو او بیا نا فرمانا شو دا اغد مرگره دا اغد تابدارو او بیا لان لیوانی شو بلخوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا ولولا پدای خبردار سړي چې ورګړیو مونږه غلرا فهم د آیاتونو زمونږه نو وتداغنا فاتباو شیطان ولګي د پس شیطان فکانا من الغاوین نو شده الرجی والاونا سرکر الرجی وطولگی دا ولو شئنا لرفعناه بها کخوغید منگانو چتکڑے و منگا دلر پدی تابدارائی دغا تابداری بے کولا نور بوچتی دا نور بے عزت زیادی دا نور بے مقام زیادی دا ولیکنو اخلد الالارد لیکن دا میلانو قسمکتا او تابی شدخ بالخواہش فمثلو کمثل الکلب نو حال دے پشان نسبی باند دے کشاڑی دلوانو حساس کئی او کپریدے دلوانو حساس کئی سپیچ دے دد پا کلمو کی چنجی آنو دے ہمیشہ دے خلو وازی او دے حا کئی او خلو وازی دے خلو باندو لینشی زکا که دے خلو باندائی نو بیاغ چنجی اغا دے پا کلمہ حملہ کئی چه تازہ آوا وطنزی نو چه پا کلموی حملہ کی نو دے لیوانیشی نو دیو جنا پا دیر یخ جمی کی سپی لیوانی کی گی یا پا دیر گرمائی کی سپی لیوانی کی گی پا دیر یخ جمی کی زکا لیوانیشی دے خلبان کی یا پا دیر گرمائی کی لیوانی کی گی زکا دے ہوا زرزر غستے نشی تازہ ہوا خلیت اللہ نشی نو دے لیوانیشی زکا آغا چنجی دا پا کلمو باندے اثرو کی دا سے آغا بدتی مولا آغا ناکار مولا آغا دا حالی چه کلمو کی چنجی پا کلمو اثر کئی آغا لیوانے کی رس دا رازا او تشبیح دا سپی سر ورکڑا زکر دا سپی سا عادتون او خویون دی آغا عادتون دا دی دا سپی عادت دا دے چدتا سنوائی عجزی ندے بدر پسی غاپی او جے
مالداری نو بیا با غابی در پسینا بیا با در تلکای شنئی چه غریب وینی نو دیوار پسی غپا 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 فقیر وینی و چه مالدار وینی نو بیا و تلکای شنئی دا عادت ام داسی چه غریب طالب مولا اغتا دے دیر مڑانے دے او چې مالداری نو هغه ته بیا وی ټیم را لراکا زه درځم در څخه زه در پسې درځم الکای ورته شنئ د سپي عادت دایو چې دی نهایت شهوتي بیا هر وخت په شهوت کې د دغه ناکاره مولا عادت هغه هم ده کوي چې دی هر وخت په شهوت کې سپی مړیږي نه چرتا سپی ته چې سور اچې نو دی به خوري ا دی هم مړیږي نه دی هم چرتا به مور نه ټول عمر دی اوږې او نهار دی ټول عمر دی اوږې او نهاري د سپی عادت دای چې د هغه خپل جنس بدي شي چې بل سپی ویني نو هغه نه پرېږدي غپا 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 د دو خپل جنس بدی شي علماء دیندارا هغه بدی شي د سپی عادت دایو چې د خپل محسن نه پیژني د چې کله لیونی شي نو ور خپل محسن چی شي چې چا ساتلې چالو کړي چا وته ډوډۍ چولی او به وتا چولی نو سپیل چه لیوانی شی نو اول آغا چی خپل مالک چی دغه سے ناکار مولا چه دنیا پرس شی نو آغا بیا اول خپل محسن چه چاور سر احسانون کڑی نو اول آغا چی اول آغا تخلا چی اول آغا پا مصیبت و پا تکلیف باندے اختا کئی دکا دا سپیم دا عادتی ہے دا دوم دا عادتی سپی تا چه ڈوڑای واچے نو کدیخ بلا نشی خوڑے نو دے والا کنجو کی او خاخے کی خوبل دین پریدی دا دا عادتی چه دے بچر تا مور نوینی او کبل سڑے کار کئی نو آغا نپریدی آغا تا لارا کے خران کی گی آدھا کار نہ منی کئی خپلام کار نہ کئی او بلام کار تا نپری دی دسپی دا عادت دے چه دے چه بوداشی او دے بیا دا ایسم نئی دے با نور تا ناستی بیا خپلا دوبرا سٹی لکای بے شاعتا گری خپلا دوبرا سٹی دیو بیا داگی تناستی بلا دوبرا سوٹی نور دے اس نہیں بیا دنیا پرس مولا داغ تشبیح د سپی سارا ورکڑا پا مخلوق کے گندش آغا سپیو داغ سپی سارے والا تشبیح ورکڑا چرتا علم و عالم چاگے دا لوی مقام خاوندو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ مومنان پر مخلوق کی غرقلو اشرف المخلوقاتو علماء پا کی بیا اشرف و شرف پر طولو کی اچاتا و چکل آغا کی عادتون دا سرالل نبیائی ارزل ذلین کو داغا زلیلو نیم زلیلہ کو ثم رددناو اسفل سافلین بیا داغا لاند که دسپو سارے یو شان کو ذکوی فمسلو کمسل الکل داغا سے دسپی دیر صفتون دی او چاگتا ہو گو رے حیات الحیوان کی او دخوی نو گو رے نو تا تا پتو لگی فمسلو کمسل الکلب حال دا پشان دسپی دے کشاڑی نو ما ساس کئی او کپریدی نو ما ساس کئی دا مثال لقوما دے چھئی تقزیب کرے او دمون دا آیاتونو نو بیانو کدئی دا بیان فصوصی القصصا بیانو کدئی دا بیان القصص بیان
لعلهم یتفکرون خامغا چه دی سوچو کی او بد صفت کوما شئی تکذیب کرو زمونگ آیاتونو وانفسهم او درو جنتیائی کرو پخبرو زانونو یا دا انفسهم زان لکلام شیعات پا ما سبقا یا زان لکلام وانفسهم کانو یظلمون او بزانونو باند دیو ظالمان آغا سوکا چه اللہ والا توفیق ورکی نو دے بسمالار باند روان دے آغا سوکا چه اللہ پی محد گمرائی ہوئی نو دا کسانم دیدی تاوانیان وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ تحقیق سرا پیدا کردی من خپل علم کې انزما علم پدایو چې ما پیدا کول چې دا به جهنمی یو تحقیق سرا پیدا کړی منګه د پاره د جهنم ډیر د پیریانو بنیانو نا لهم قلوب لا يفقهون بها دایلر زړونه دي سوچ نه کوي په دې باندې قران کې دایلر سترګې نیویني په دې باندې قران دایلر وګونه دي ناوري په دې باندې قران ما والله زړه ورکړو قران کې سوچ وکړه سترګې مې ورکړې قران په وګورا وګونه مې ورکړې قران په واورا د یو کارو مونږ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ دا کسان دی پشاند ډنګرو بلکې دی دینم بدتر د خرنه بدتر کو د غوینه بدتر کو د سندانه بدتر کو چې قران نشاته شو قران وانه ورید قران ونوي قران کې سوچونه کړ اولائکا کالانعام بل هم اضل دا کسان دی پشاند ډنګرو بلکې دی دینم بدتر اولائکا هم الغافلون او دا کسان هم دینا خبردار الله دی کتاب وللہ الاسماء الحسنى اللہ را صفتون دی بہتر بہتر فضوه بها راو بلی اللہ لپتی صفتونو ستا کم ضرورت دے داغی مطابق دا اللہ صفت بیان کا گناہون دے زیاد شوی دی اب اخبرو گناہون استومان آئے نزان لوظیفہ کا یا غفار اغفر لی و بخون گیا ما تزما گناہون معاف کا خلق در پسی شوی دی و بیزتی لرنا کئی نو دا اللہ یو نم دے ستار پردر آستون کے نو دغل زان وظیفہ کا یا ستار استر لی و پردر آستون کیا ما باند پردر آوالا یا غفار اغفر لی یا ستار استر لی و پردر آستون کیا ما باند پردر آوالا دشمنان دی در باندې زورور دی اواز دی پینا رسی نو دا اللہ نم دی قهار نو دا غزان لوظیفہ کا یا قهار قهر علا آدائی یا قهار قهر علا آدائی وزورورا وقهرنا زلون کیا زما پا دشمنانو قهر راو لیگا دا اللہ نمون دی دا آغی مطابق دا آغی اللہ نمون یادوا او اللہ نبی سوال کو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ را صفتون دی بہتر بہتر نو را مدد گئی اللہ لپاہی وَذَرُ اللَّذِينَ او پریدیا کسان چاہی کجروی کئی پصفتون دا اللہ کی نمون دا اللہ دیر دی ننان میں یو کم سل اغا حدیثو کراغلی حافظ ابن کثیر وی دا اللہ دری ذرہ نمون دی و دا اللہ نمون توقیفی دا ننان میں دی صفات دا اللہ دیر دی دا اللہ صفتونا
بیا دغه نومونو معناګانې او مطلبونه په نورو جمعو کې لکه انګریزی کې ورته ګاډ وایي، پښتو کې ورته خدای وایي، نو په نورو جمعو کې بیا هم دغه معناګانې دي دغه نومونو. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله لرا صفتونه دي بهتر بهتر، را مدد گئی اللہ لپاگی او پریدیا کسان چاہی کجروی کئی پا صفتونو دا اللہ کی. دا اللہ پا صفتونو کی انسا مطلب دا اللہ تغا صفتونو غالی او بل چالے ثابتایو بل چالے وی فردو سیرزونا ما کانو یعملون زرد سزا باورکشی دیلا دا غصه چه دی کئی. وممن خلقنا امتون دا چانا چه پیدا کری منگا و ٹولگے دے یهدون بالحق چه بیان کئی پا حق باندے و بیہی یادلون او بدے باندے برابر مخلوقات او آگسان چه تنزیبو کو زمونگ دا آیاتونو زرد چرورو بے اوچتو ما داس طرف نشدائی گور باندے نپوئی گی. و املی لهم مولت ورکو مدائیلا ان قیدی متین یاکنن تدبیر زمان سخت. متین دا متن دا شاپ پٹو تاوئی سنچ پا بدن کے دا پٹی سختی دی زمان تدبیر دیر سخت دے. اولا یتفکروا دی سوچ نکئی نشته ده مرگری دیوان لیوان توب نده دا مگر یرونگی خیارا. اولم یزدرو فی ملکوتی سماوات اس اثبات دا قیامت کئی آدائی نگوری پسلطنہ دا اسمانو دا سمکو کے آکی چه پیدا کری اللہ سسیزونا او زرد چشی بنی دینے تاد دائی نو بکم یو بیان پس دا بیان دا قرآن نا دا ایمان راڑی چه دا قرآن دا بیان نا بعد دے پا بلکم کتابی چه باقی با ایمان راڑی چه دا قرآن نا من من یضلل اللہ فلا هادی اللہ. آغا سوکا چه اللہ گمراہ کیا غلا یعنی مورد گمراہ وی پاگا نشتے لار خود ان کی اغلا را او پریدی دائی لرا پسر کشو دائی کے حیران و پریشان. یا محون یو دا عامی و یو دا عامها. عامی دستر گڑندوالی تاوئی عامها چه زیادت دے سرشی نو دا زڑندوالی زڑی چڑون چی منگوائی حیران و پریشان دے نو منگ آغا لازمی مانا روالو. یسالونا گانی ساہ تپوس کے استانا بارد قیامت کے کلا بیود ریدل دی قیامت مرساہا مصدر میمی دے ارساوها. وایا بے شکا علم دید رب زمان سخا دے لا یجلیا لوقتها الا ہو نخکارا کئی دیغا لوقتها نفی وقتها پاک پل وقت کی بغیر اللہ نبل سوک اللہ دے خکارا کئی قیامت. او چاہتا دنیا کی پتہ نشتے چھ قیامت بکلی داولی ثقلت فی السماوات والارض درندے علم دا قیامت پاسمانونو زمکو باندی. نو کدی دنیا کی خلقو تا پتوا نو دا غم نا بخلق مڑا شویو دا دورا غم و بوج دے چھ دک بیانشی برداشت کولے نو زکا اللہ پٹ ساتلے ثقلت فی السماوات والارض درند علم دا قیامت پاسمانونو زمکو باندے رابنشی تاشتا مگرنا ساپا او تپوس کا استانا کاننکا حفیونانہا گویا کہ تا خبردار دینا عالم دینا وای بے شکا علم دینا اللہ سخا دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی علم دا قیامت اللہ سخا دے ولیکن اکثر الناس
لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئیگی دا علم دا قیامت اغا صرف اللہ تا معلوم دے سورہ لقمان لگو گو رئی سورہ لقمان آیت نمبر 34 سالور دیر شما اخیری آیات دے ان اللہ اندو علم الساعة یقینا اللہ چه دسخد علم دا قیامت چاہتا پتہ نشتے چه قیامت بکل ایو ان اللہ اندو علم الساعة وینزل الغیثا ویعلم ما فی الارحام علم دا قیامت اللہ سخدے چاہتے پتہ نشتے چه قیامت بکل ایو دلتا موئیو قل انما علمها عند الله وبشکا علم دا اللہ سخدے لیکن اکثر دا خلقنا نپوئیگی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ مخ کے نفذ علم غیب اکڑا دا غیر اللہ نا اس نفذ تصرف کئی دا غیر اللہ نا چه بغیر دا اللہ نا بلسوک متصرف نشتے مالک دا نفع و نقصان نشتے و پیغمبرا و دار نیما دا زان دا پارا دا نفع و دا ضرر مگر آگا چه خوشی دا اللہ چه اللہ راتاو کئی چه دا دا فائدہ و رسوم دا کارو کا دا باید فائدی شی داو کا دا باید نقصان شی نو اللہ راتا اخی زاگا کارو کم حید فائدی قل لا املکو لنفسی وزواد دار نیمان زان لا نو فائدی او نو نقصان مگر آچ خوشی دا اللہ نو اللہ راتا اخی او زاگا کارو کم آئی که ما تا فائدہ شی حسن چه دل تاوئی نو دغسی سورہ فرقان درم آیاتو گو رئی سورہ فرقان آیت نمبر 3 درم آیات سورہ فرقان آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا غیب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ولو کنتو عالم الغیبا کزے پویدم پا غیب ما بزان لڑیو خیر جمع کڑے او نباو رسول ما تس تکلیف نو تسی چه عالم الغیب نہیں متصرف نہیں نو تسی ان انا الا نذیر و بشیر نیمد مگر یرا ورگون کے او زیر ورگون کے آگا قوم لچگا ایمان راڑی دا اللہ ذات دے چھ پیدا کری تاسو دیو تن آدم علیہ السلام نا یا من نفس واحدہ دیو جنس نا او پیدا کردہ دی نفس نا یا دی جنس نا زوجہ بی بی دید پارا چھ ارام کی دی سرا لیس کو نہیں لیہا دیده پارا چه آرامو کی دی سرا اللہ دا بیبی پیدا کرده دا سترستو مان رالی نو آرامو کا چه اللہ دا بیبی پیدا کرده دا ستاد اطمینان دا ستاد آرام دا تالی دا آرام ظاہر کردو لے لیس کو نہیں لیا دیده پارا چه آرامو کی دی سرا فلما تغشان کلا چه پڑکر دی مذکر دی مؤنث لا حملت حملا حفیفا نو حمل وانس دی حمل سپک فمرت بیهی نو تلرات لپ دی سرا بچے پگیڑا شا او تلرات لپ دی باندے فمرت بیهی نو تلرات لپ دی سرا یعنی بگیڑے بچے و حملو فمرت بیهی فلما اثقلت نو کلا جدرا نشوا دا واللہ ربهما نو فریادو کا دی خرجے و خاون اللہ تا چه رب دی دوارو دے کتا راک منگلا نیک بچے
لنکونن من الشاکرین خامخا شبه منگا شکر گزارنا نو کلا چه ورکتا لرا اللہ نیک بندیا نیک بچے اگردو دی خزی و خاون اللہ لرا حصہ داران پاگا بچ کی چه ورکڑو اللہ دیلا اللہ والا بچے ورکڑو دی اللہ سر حصہ دارانو گردو فتعال اللہ عما یشرکون نو چت دے اللہ داغنا چدئی سرار گئی دے اللہ سر بلسوک آئے دئی شریکان کئی آغا چندشی پیدا کو لئی سیوشے او غی پیدا کڑی شوی دی بعض خلق دی زائی کے ذکر کئی چھ مراد دین آدم علیہ السلام او حضرت حوا دا ترمیزی کا حدیث پیش کئی چھ آدم علیہ السلام او حوا بچے نہ پائے دو بچی میں مڑے دل شیطان دوارے دیو حکیم پشکل اوار دیوی چستاسو بچیو شنو والا عبدالحارس کے دی نو دا شیطان تا منصوبی ما تا منصوبی اغا نمڑی گی اغا لوشی چه بچے پیدا شنو دیو والا دانم کی خود نو اللہ آیاتون راو لے گل او پاغی باندی ردو کا نو بدی اعتراض را دی چدا وہ بیا شرک دے نو اماز اللہ آدم علیہ السلام دا بی شرک کو نو بیا جواب کئی وی دا شرک فی تسمیہ دے او شرک فی تسمیہ دا خیر دے وی دا خبرہ غلط دا زکیو خود دی راوی دے امیر ابن ابراہیم او اگر ضعیف دے نو چه راوی ضعیف شد نو روایت اگر دے دو دویم دا چه دی باندے مفتاح و سعادات تاش کبرازادہ دویم جن صفحہ 259 کے اگر پتے باندے رد کردے دریم دا چه دا حدیث مرفوعن دے بلکہ دا دا سمورہ قول دے نو دا قول دا سمورہ نا حدیث جوڑ کڑے شوئے دے سرورم دا چه دا دی بل راوی دے حسن بصری او حسن بصری چه کلد دی آیت تفسیر کو نو آگا پا کے دان ندی ویلی نو چه راوی پا خبلا یو خبرا ندا ذکر کرے نو دا غنی تروایت سنگا کے اصل کے او پینزم دا چه آدم علیہ السلام و ہوا مراد دی نو رستوی ایوشرکون ما لا یخلق شیئا نو ایوشرکون سگد جمع دا دی خود دوتا نو بیا شرکانی پکارو او دلتے جمع راوڑی دا طول دلالت پدی گئی چه سوک تی آدم علیہ السلام و حوا نظر ذکر کرے چراویخ پل اپنے خود ناغا غور دے دا او جمع سگے راوڑی دا اصل خبر دارا چه دین مراد حضرت آدم و حضرت حوا ندی تفسیر لکلی نو استاق وقتا شیخ القرآن وی حضرت سے بھی اوضاع کی ترجمہ اکڑا یو ملاوطوی وی تفسیر کو داوئی شیخ القرآن و توی مولا اوزم مفسر نیم چه دا اگر خبر آوائی زمان غنم آلی کتوائی تفسیر لکی بیا مولانا حسین علی واقع ہوئی ویدل دی میاں علی کی یو نوان سر یو سڑے نوکارو او غد دیر ساداو دائم سڑے دیر ساداو پدی کے خط والا راگے اب پویدنا بل سڑ والو دا کلیم ملک و تا خط لکلے ہو چتا تا ملک سے ابدالی کلیم دے پا چکو شا پا جڑا شا اور آگے دی اخبر خان لا
مالا چوٹی راگا مالا اگوی سکے کلی تا دما کلی کی سکے وی خزا میں کونڈا شوی دا آگو بولتا ہے سڑیا خزا دے ندا کونڈا تا جوان دے چوٹی دا ندار کو ما سوا چو خدا موای چه خزا میں کونڈا شوی دا وی نہیں ملک صاحب کون نہیں مارنے نہیں ملک صاحب کون نہیں مارنے ملک صاحب دروغ نوئی ما تا ملک صاحب لکلی دی چه خزا دے کونڈا شوی دا یو خدا سی چه تو آئے ملک صاحب کون نہیں مارنے ملک صاحب لکلی تفسیر لکلی تفسیر لکلی خو خبر غلطا دا کم چی لکلی اگر غلطا لکلی دا زکا دا دین مراد حضرت آدم و حوا ندا بلکہ دین مراد عام جوڑا دا عام انسانان چه خز او خاونی او غائشی دا خز بگیڑا بچے شی و چه دا خز بچے پیدا شی اللہ بچے ورکی نو دیوئی دامی فلانے بابارا لرزو لیو دامی پا درگ زیارتونو باندے خوختے لے دا منگا فلانی زیارت لتلیو دا فلانی زیارت باندے غلافہ چولیو نو بیا اللہ سر بل سوک شریکو گردائی ایو شریکون مالا یخلقو شیعہ آئی شریکان گئی دا اللہ سرا آغا چلیشی پیدا کو لیس یو شے او غی پیدا کلی شوی دی ولا استطیعون لهم نصران او توان لری دیل دی امداد او نظر بلو زانونو امداد کو لیشی نظر دی امداد توان و طاقت لری او نظر بلو زان امداد کو لیشی نظر دی زان امداد کو لیشی او نه د امداد توان او طاقت لري سورہ یاسین 15 آیات وګورئ آیت نمبر 75 74 75 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم توان لري امداد وهم لهم جند محضرون او دا موریدان دا دی پیرانو پارا لخکر تیار دا دی دا امداد توان لری او دی دا غی امداد کئی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونو لیگی وی تو دیری کی زمان مشینو ٹانگی را باندے بندوی خلق کو تڑون کڑے ہو ٹانگا کے بے نکینوی آزمانہ کی بٹانگی چلی دی او گچا کینو نو 50 روپے جرمانہ بور کئی نو شیخ القرآن وی زبا پیدل تلڈیری دتلما راتلما خدا تلڈیرے دیرانا اتلس میل دے نو زبا پیدل تلم راتلما خدا دراز نتلما زگماوی زبا دراز روانیم او زمان مخالف با ماوینی نو تانی بوئی خوشحالی کی با چوکو راگا دے منگا پی ٹانگی بند کردی اس پیدل روان دے دگا دیکھانا نو ما بسکول زبا بکری کے ماسوتن اندشو ما جیمون داروستو با اندشو ما نو چې شپه به کلاره شومه به شوه شپه به نیمې لورله نو ما به لاټین راواغست او لخته او زه به روان شومه نو سهار لا بانګونه بیا نو ویلي او زه به تروډیري ته ورسېم ځکه شیخ القرآن به په لاره باندې تیز ته په رو باندې ته او رو باندې به بدې شو یو ورځ د رو روانو مالکو ما کٹ کے آدھا املاس تو ماتے قتل نو آواز را کوئی را شوی چرالم ویولے جینائی نو زبو بے پوشو مائن نا جی نو ویولے پوکی درد مائن نا ویولے رو روانی تیزا مائی خجی اگینا بعد بیارو نوم تلے زیدی توا شیخ القرآن پیدل تراتا الدی دکانو نولس منٹا کے بعد دی زائنا پیدل شیخ القرآن زیدی تا تا
او 19 منټه کې براته زما والده بیماره وه هغه زمانه کې موټر سایکل او ګاډي او دا نوې نه دا لارې داسې وې د کمبر د پاسه لار وه او په پوره محله کې به یو سایکل و چا څخه نو زه دې نه ډاکټر راوستی او ډاکټر بابا به ورته وې د شیخ القرآن ډېر ښه ملګری او کلک موحد و نو هغه دوایي ولیکله نو شیخ القرآن وی هلوی چا ته سیکل وګوره په منډه ورشه چا دوایي راړې ما ښه جي چټې راکړ ما سوچو که چې زه په چم کې ګرځم سیکل ګورم یا به ملاو شي یا نه پیدل ولې نه ځم یو باندې مې ووالی د دې ځای نه په منډه روان شوم او دا بدرای کې مې منډه وواله او زه زیدې ته لړم منډه او زیده کې مې دوایي واغسته او بیا په منډه رالم په میانځ کې ودرېدلی نه وم نه پروتلی وم او پروا مې هم نه وه زه منډه کې تکړه وم شیخ القرآن وی سیکل دی چا نه بوته ما پیدل لړم پیدل څنګه دوره ساعت کې ما ته 19 منټه کې تللی زه ستا نظر لړم رالم شیخ القرآن به پیدل ته هلته به دغسې ماسخوتن وده شو نو چې خلق به وده شو نو شیخ القرآن به لاټین او لخته راواغستل او را روان به شو کلي ته په دې لاره د عمل ټول خوښ و شیخ القرآن یو مانکای آباد و سړی به راته نو مانکای کې به دوکانونه وو خلق به وو او امبار کې به نور اس په دې لاره نو اوس ټول ملک آباد دی نو شیخ القرآن وی او شپه زلاړما سارو رسیدما وی ما ته منشي وی هلته به منشي وو او به حساب کتاب کو وی ما ته وی چې جیته نه وی او موږ خو پولیس ډېر تانګ کړي وو ما ولې پولیس والا راځي وایي چې هغه څه په هغه باندې اف آی آر دی اوس هم ستا نه لږ مخکې راغلي وو وی ما ورته وی چې څه شوي چې هغه د میاګانو هغه حجرې کې دي ما ښه زه روان شوم چې لاړم حجرې ته مخامخ شوم ایس ایچ او ناست دی پولیس دی ورسره هغوی ورته وایي دکه د حجرې راغی وی زه چې ورسېدم وی ایس ایچ او ما ته وایي چې ته چېرته تښتېدلی وې ما ورته وایي چې وتښتي نو هغه بیا راځي تښتېدلی نه وم کلي ته تللی وی چې تا د بابا غلافونه وسوځول نو ته کلي ته لاړې ځکه د زیارت غلافونه سوځېدلي وو او په شیخ القرآن یې اف آی آر کړی و سوځولي په خپله وو او په شیخ القرآن یې راړول کیس یې جوړو وی ما ورته وی چې څوک وایي چې ما د زیارت غلافونه سوځولي دي وی دی وایي دی راپورټ کړی میاګانو ما ورته وی چې صاحب تا خو اسانه خبره ده دی دې زما مخکې وایي چې د زیارت میاګلو بابا غلافونه وسوځول او بیا دې روغ موټ کلي ته لاړ او روغ رامټ دی اوس بیا راغی بس بالکل چې څه سزا یې زمانم خو زما مخکې دی وایي او دقسې به وایي وی سې چو ورته وی چې وایي وی چې د غلافونه وسوځول روغ موټ کلي ته لاړ او بیا روغ موټ راغی اوس هغوی وایي نه ایس ایچ او هغوی ته ووایي که نه تاسو اف آی آر نه یې کړی او هغوی وایي نه ایس ایچ او یو ساعت بعد ما ته وایي تا دی سره څه چل وکړو ما څه چل وکړو وی دا دی وسولې نو دی خو اف آی آر کړی دی ما دا دی نه تپوس وکړه هغوی ته وی وایي که نه هغوی نه ما ته ایس ایچ او وایي چې دا ولې ما چې صاحب زما د دی جګړه ده زه وایم چې بابا نفع او نقصان نشي ورکولی او دی وایي نه نقصان او نفع ورکولی شي نو که دی زما مخکې دا وایي چې د دا غلافونه وسوځول
او بیا روغ موټ کلی تلاړه اوس بیا روغ موټ راغی دی به زما مسله ومني نو چې دی زما مسله ومني زه به سزا ومنم خیر دی زه جیل ته تیار یم خو چې زما مسله ومني ویسې چې ورته وایي چې وایي ویې بیا هغه ویې نه ایسې چې ورته هغه بینک توني وایي او دوه وایوال خنزیرانو سره پوټونه کوي او هغه اف آی آر یې وشلو دا به کوي نقصان ورکوي او ټکره ورکوي هلکه چې نقصان او ټکره ورکوي نو هغه غلافونه چې ولا سوزولي دي هغه لولې نه ورکوي هغه چې قبر ولا کنسته دی هغه لولې نه ورکوي هغه چې قبر نه ورله چرګوړي او الواګانې پټي هغه لولې نه ورکوي لا استطيعون لهم نصرا ایو شریکون ما لا یخلق شیئا آئی شریکان گئی دا اللہ سرا آج نشی پیدا کولیس یو شیو غی پیدا کلیشوی دی او توان لری دیل دی امداد او ندخ پلو زانون امداد کولیشی اگر تراوالی دیل رہی داتانو دی استاسو تابداری نکی برابر دی تاسو باندی که تاسو را بلی دیل را دعوت ورکوی دیلا او که تاسو غلی پاتی کی گئی که تو تا بیان کیوں کنکے دین منی سواؤن علیم آنظرتم ولم تنذرم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع ذکر ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا کسان چې تاسو را مدد کوي بغیر د الله نه بندگان دي ستاسو غونتا کې دا وی بوتان را مدد کول سترګې اخري بوتان نه بنیان را مدد کول عبادون او بیا وی امثالکم نو کتوای بوتانو نو ته بوتي نو بیا چې نیت تړي نو نیت مې کړې دي بوت مولا پسې الله اکبر دغه ته بیا بوتي کنه نو بوت پسې موس کیږي د پسې اړو موس بیا نه کیږي چې دا وی دا خود بوتانو بارکی دی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم بندیان دستاسو کنتا کی دارنگی سورہ کہف یوصل دویم آیاتو گو رئی نوالتا موئی افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء آیا گمان گئی کافران چنیوی زما بندگان عبادی زما بنیان بغیر زمان مددگاران انا تدنا جہنم للکافرین نزلا یو آیات کے دو زلے کافر آغا چاہتا ہوئے چاگئی بندگان مددگارانی ہوئی اولی ہوئی افاسب الذین کفروا آخر کے وئی انا تدنا جہنم للکافرین نزلا یو آیات کے دوزل کافر آغا چاہتے ہوئے چنیکان بندگان مددگاران نسی ادھے وئی نا کافر واتا مو آیا یارا وئی تاسو سختی کوئی عادت پا نرمائی مانا ہوگا کنا تو وئی پا نرمائی سمانا کہ افاسب الذین کفروا آیا گمان گئی آیا کسان چغیز برگان دی زمانہ وکی تی پنرمائی زمانہ گوایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم بنیان دی ستاسون تاکی بنیان را مدد گئی غی لرا دا یدو خواستان را مدد کولے قبول دیالیوگی تاسو لا گئی تاسو رشتینی بنیان خوچے رازینو پخپور اتلل کئی پلاسو نیول کئی پسترگو لیدل کئی پغوگونو اور ریدل کئی بغیر دا ظاہری اسبابو خو اللہ کئی اللہم ارجلو یمشون بها نو دیل راخ پیشتے چتلل کئی باغی یا دیل را اللہ سندی چنیول کئی باغی یا دیل را سترگی دی چلی دل گئی پاگی یا دیل را وکونه دی چوری دل گئی پاگی دا خو یوم نشتے او بغیر اسباب کون کے اغا اللہ دے
قلیدو شرکاکم ورطوا پیغمبرا را مدد گئی ده برش خاوندان ستاسو او بیا زما د مرگ بندوبستو کئی او مال مولت مرا کوئی لاسو منزاد دے چه سکوئی نو اغاو کئی ما مر کئی ان ولی اللہ اللذی یکنن ماوین زما اللہ غذات دے چه قرآن را لی گلے دے زی زما د مرگ بندوبستو کئی سورہ یونس کے با امرست راضی یو ویائی میاد کے شنوح علیہ السلام وردوی زی زما د مرگ بندوبستو کئی سورہ ہود کے با امراضی 55 آیات کے وردوی زما د مرگ بندوبستو کئی دا د نرانو مسئلہ وا دا آغا چا مسئلہ وا چلی سر پتلی کی خیو دا بغیرت سڑے مسئلہ توحید نشی کولے دا آغا سو کولے شی چاگا سر پتلی کی خیو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب یقیناً زما معاوین اللہ ذات چھ قرآن را لے گلے دے وہو یتول صالحین او دا اللہ دوستی کئی دا غچا سر چوینے کان سرے چھ دیر غٹ شوئی اسی چو سر میاری دا دا ناغنا غٹ شوئی ڈی ایس پی سر میاری دا دا غنا غٹ شی وہ ڈی پی او سر می دوستی او یاری دا خو غی دانوی چه فلانے زمان مرگره او جلو دیر زیاد غٹ شنوی وزیر سیب سرامی دوستی دا وزیر دانوی چه فلانے زمان دوسته فلانی کلی که اغا دے نی آدئی او دلت چه پا مسالک لگ شوی نو اللہ وی زمان دوسته زور سر دوستی کوما دینا نوی مقام بل کمی ہو دے والذین تدون من دونی ہوا کسانا چه تاسو رحمت کوئی بغیر دا اللہ نا توان لرس تاسو دا امداد او ندخ پلو زانو امداد کولشی او گتر آقوار دیل رئی داتا نمانیستا لا یسمعو ناوری نمانی او پرید دیل را چکوری تاتا وهم لا یبسرون دینوینی حق خوزیل آفا انیوا کار دروان اولو دا شرک وامر بالعرف او حکم کاو پا توحید احکام القرآن کی مانا کئی عرف توحید وارد عن الجاہلین او مخوارد جاہلانونا و اما انزاننکا من الشیطان نزغون مقام دا تقریر دے کورسی کی تا طرف دا شیطان نسٹونگا تا کو سکیو او تقریر کے بل سر خلی نوزی فاستعیذ باللہ نو پناغوالا پا اللہ سرا انہو سمیون علیم دا اللہ دے اوریدون کے اپوا یقیننا کسان چغیزان ساتی مناہیو دا اللہ نا کلا چورسی دیتا خیال طائفن خیال وسوسا دا طرف دا شیطان نا نیادی اللہ لرا فَإِذَا مُبْصِرُونَ نَاسَا بَدَيْلِ دُنگی حق لا اورونا دا دی شیطانانو راخ کی دی لرا پسر کشو کی سم لا یکسرون نبیا کمین کی کمین گئی دا دی پراخ کلو کی نوری گمراہ کئی یا سم لا یکسرون بیا دای کمین گئی بدی گمراہی کی اگر راخ کل گمراہ تو جو دای پا کم ورلاو شو وَإِذَا لَمْ تَعْتِمْ بِآتٍ کلا چران اڑی دای دا موجزانو دای وی اولی دی قرآن اکڑا دیلا مطلب دای چدا خودتا زان نا جوڑے ویا زتابین بے شکا زتابین داوی چوائی کولشی ماتا طرف ضرب زمانا هذا بصائرو او دادی دلائل طرف ضرب ستاسونا هذا بصائر من ربکم دا دلائل دی طرف ضرب ستاسونا اللہ دلائل غالی گل دی هذا بصائر من ربکم دا دلائل دی طرف ضرب ستاسونا اللہ دلائل غالی گل دی نو دا دلائل امانا
د دې دلایل تابعداري وکا هذا بصائر من ربکم دا دلائل دی د طرفه درفستا سنا الله دلائل را لګلی هذا بصائر من ربکم دا دلائل دی دلائل امنا خلاف مکوا الله ورته دلائل را لګلی نو په دلائل باندې بیا کلک شکنه نو تا دلائل پر خودل د الله او د دلائلو نه منکر شوی الله دلائل هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او هدایت او رحمت د پاره دا قوم چې ایمان راړي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له کله چې لوستل شي قرآن نو وکړئ دیتا وانصتوا او چپ شئ خامغا په تاسو باندې برهم وکړئ شي انصتو کته اوري کنا اوري هوته چپیا چې قرآن ویل شي امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه وایي چې دا آیت په باره د موس کې نازل شوی دی نو څوک وایي سورت مکی دی مکه کې موس نو مکه کې موس وو موس کو کانو د صلات لجميع الملل ټول امتونو کې موس وو دا طریقہ نوا کما چې مدینه کې شو یا دا دے چې نزلت فی قضا چې مفسرین وای نو دا معنی چې د هغه باره کې نازل شوی نزلت فی قضا مطلب دا مصداق د فلانه واقعه ده نو امام تیمیه وای د دې مصداق موز ده یعنی چې قرآن ویل شي تو تا وکی دا او چپ شا تبا نوائی او دا دا احناف مسلک دے چه امام قرآت کئی نو تبا غلی او تابا تا وگی خود ایو امام قرآت کئی نو تبا غلی او تابا تا وگی خود ایو دی وجنا حدیث کے رازی اذا قرأ فانصتوا مسلم کی روایت راضی سوا 174 کے اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات کوي نو غلی پات شي هغه تاکیدا مسند احمد کې مدار روایت ده دار قطنی بیهقی ابن ماجہ محلات ابن حزم مشکات جامع صغیر مغنی ابن قدامہ فتاوی امام تیمیہ نیل الاوطار نصب الرایا توجیح النظر شرع بلوغ المرام ټول دا دی فتح الباری ټول ذکر کړي چې امام قرائت کوي فانصتوا نو تاسو غلی پاتې شئ او دا د احناف دلیل دی نور کلو پکې منګه لږ ډیر دغه کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نہ قرآن براته نبی علیہ السلام به ورسره وی نو الله یاتون راولېګل چې کله قرآن ویل شي ته اورا او چې کله مکمل شي قرآن نو بیا ته وایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کله چې ولوستل شي قرآن نو وکړئ دیتا وانصتوا او چپ شئ خامخا په تاسو به رحم وکړئ شي واذكر ربك في نفسك تضرعا یاد ورب ستا په زړه کې تضرعا په عاجزۍ باندې وخیفتان او په یره باندې ودون الجهر من القول او نه په تیزه د وینا ګوره تضرعا په عاجزۍ خیفتان په یره دون الجهر من القول نه پتیزه د وینا پتیزه ذکر کې نو پتیزه باندې کې د دې وجه ذکر کې اخفا ده چې پرو باندې بوای پتیزه باندې بنوای اپ دون الجهر اندیس کوي دون الجهر کوي نه دې غوړم شي نو یو ور سره گانا وی او بل
الله 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 بیا په ټوپونو پکې هم شي نو ټوپونه وایي او لاتې وایي اشروی امام راضی رحمت اللہ علیہ حافظ ابن کثیر اغی ذکر کردی انما ذالک من الشیطان دا چې دا اللہ تیو ټوپونه وایي او زبرا شاته کوي نو دا د شیطان د وجه شیطان ولا شاغوت ورکی اده په ټوپونو سر شي دا شیطان د وجه نه اداوی جذبه کې راغله په ځان نه پوهیږي ته په دیوال کې نو اواز ذکر کو اده دې بیا ټو پوي چې پوي چې را پریوزم واسکر ربک فی نفسک تضرعا یاد کرم ستا په زړه کې پاج ځای باندې وخیفتن او پیرا ودون الجهر من القول او نه په تیزه وینا نه دی وای نن شپه ویدان دا او نن شپه ذکر دا شپه ذکر لبه الکان راغون کړي بجلی مړکی یا ټوپونه یا شریک را شریک به وبل ودون الجهر من القول او نه په تیزه وینا بالغدو والآصال سارا ما زیگر ولا تکم من الغافلین مکی قدنا خبرنا یقیننا کسان چه پنیز رب ستادی زان غٹ نگڑی دی عبادت اللہ نا ویسبیونہو او پاکی بیانی اللہ لا ولہو یسجدون او دی اللہ تی تابدار دی اللہ تسیدہ کئی سورت کے دری مسئلے بیانو لے یو تسلی نبی علیہ السلام و ہر مبلغ تا دویم اتباع دا منزلہ کئی او دریم بیان دا توحید و رد شرک او بدی باندی واقعات ذکر کول پا طریقی دا لف نشر غیر مرتب پا تسلی واقعات طول نرست ذکر کول دا موسیٰ علیہ السلام چه قدم پا قدم مصیبتونا و تکلیفونا کله د فرعون د طرف نه کله د قوم د طرف نه کله د سامری د طرف نه کله د ساحرین د طرف نه کله ساحرین ته د فرعون د طرف نه او مسله توحید بیان کوي او رد شرک کوي په دې واقعات د نوح علیہ السلام چې نوح علیہ السلام وایي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هود علیہ السلام وایي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره صالح علیہ السلام وئی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام وئی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ټول دا مسله کړه دا چې قوم د یو الله عبادت کوي بغیر د الله نه بل اله حاجت روا نشته تفریح